یو لوی عالم عبید الله سیندی رحمت الله علیه د هندستان په ځمکه باندې تیر شوی دی. عبید الله سیندی رحمت الله علیه پیدائش دا په سیک کورنۍ کې شوی و. دا سیک زاده و، په 5م جماعت کې و چې د یو مسلمان عالم کتاب تحفة الهند مسلمان عالم لیکلو، دا هغه عالم نوم هم عبید الله. خپل فرمایي چې دغه کتاب ما مطالعه وکړه، وې د دین اسلام حقانیت زما پزړه کې زې پیدا کو. ورپسې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه کتاب تقویت الایمان داغه مطالعه چې مې وکړه د الله په وحدانیت باندې نور ماته مضبوطیا میلاو شو. ندی په پرایمری سکول کې دی او زما استاد د مذهب مطالعه کوي. الله پاک دا غزړو هغه کې د ایمان او د اسلام د پارزه پیدا کو، پاغه باندې اثر او شو، ایمان وروړو. خپل نوم بوټا سنگو او چې کله مسلمان شو نوم عبید الله کې خو دا ولې وی دا مصنف تا کتاب چې لیکل دی، وې د کتاب د مطالعه د وجه زما زړه الله کو لاو کړی دی. هغه عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا غزان له یو عجیب حالات دي او داغه د زندګي اخري حالات چې کله هندستان ترالی او تقریبا 24 سال 25 سال په جلاوطن کې تیر کړو، افغانستان کې، په روس کې، ترکی کې او دغه رنګي سعودي عرب کې. دغه عبید الله سیندی رحمت الله علیه درس قرآن ورکو او کله به داسې په غصه باندې شو. قاضی فضل الله صاحب دامت برکاتهم کتاب کې ذکر کړی دي، وی یو پیر دومره غصه شو، وی دا خپل د سر ویختی اونیول او دل یو چک ورکو دی رويشتل له غصې د لاسه او هغه ځای غزار کړو. او په دغه غصه حالت کې وی چې د سیک په بچی کې خدا فکر پیدا شو چې دا قرآن زما د پاره یو انقلابی کتاب الله را لګل دی، زما د پاره د زندګۍ تیرولو یو قانون را لګل دی. وی د سیک د بچی په دماغو کې دا پرې وتل او د مسلمان په کور کې د مسلمان د بچی ذهن په دی ولې نو کولاویږي، ولې د په ذهن کې دا ناراضي چې الله پاک قرآن دا زما د پاره نظام زندگی را لګلې، انقلابی کتاب را لګلې دی. وی د سیک بچی په پوهې شو، د مسلمان بچی په نه پوهیږي. وی دا افسوس او ارمان او خفګان کو او دغه افسوس په ما او تا باندې دی کنه. هغه عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا سه درد او فکر والو چې د هغه زمانه کې مسلمانانو ناغي ته به سوال او منت په ورته کو، وی چې تاسو کوم افراد مدرسه وای او صرف دین زده کوي نو وسنا سو سره لا دنیا تعلیم هم اوکے، ځکه دین بزده کړي تاسو په خپل آخرت جوړوي او د دنیا لږ څه ډیر تعلیم حاصل کې چې د دنیا په امور باندې تاسو ته دسترس حاصلي، په دنیاوی کارونو باندې تاسو پوهیږئ. او چا چې به خالص د دنیا تعلیم حاصلو ناغي ته به دغه منت کو چې تاسو وسره خپل دین هم زده کړئ. اسنه چې صرف د دنیا د زده کړه کې داسې نه نوځي چې تاسو نه خپل دین پاتې شي او د آخرت د ناکامۍ او د ایمان د محرومتیا ذریعہ وګرځي. ګوري او دغه د پاره منډه ترلې فکر وکاو او مختلف ادارې به قائمولې چې تاسو راشه خالص چې کوم علما دي هغه په کې د دنیا سجده کړو کی او چې کوم خلق خالص د دنیا تعلیم حاصلي چې هغه په کې د دین زده کړو کی. ځکه مونږه خو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه ولیو، مونږ خو دنیا هم غواړو آخرت هم غواړو. دنیا به ته خمیلاویږي د دنیا په کارونو باندې او آخرت به درته خمیلاویږي د دین په کارونو باندې. نو دا دوانه خبرې زده کول دي، په دې دوانو باندې ځان پوهه کول دي.